تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقیقہ او نم ایخودل دا طریقه په خوانه را روانه ده چې په اوومه ورځ د ماشوم عقیقه کیږي او پاغه د نوم ایښودلو ترتیب برابریږي. عبدالمطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش په اوومه ورځ عقیقه وکړه او په دې تقریب کې ټول قریشو ته دعوت ورکړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د محمد نوم تجویز کړ. قریش ورته ویل ای ابو الحارثه تا داسې نوم تجویز که چې ستا با و اجدادو کې داسې او په قوم کې دا نوم د بل چا نه و، د دې څه وجه ده؟ عبدالمطلب ورته وویلې ما دا نوم ځکه تجویز که چې الله په اسمان کې او د الله مخلوق په ځمکه کې د دې بچي صفت کوي او حمد کوي، نو محمد نوم مې ورته ځکه کېښود. محمد معنا دا ډېر صفت کړلی شوی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر صفت کیږي، الله هم صفت کوي، مخلوق هم صفت کوي، ملائکه هم صفت کوي، انسانان هم دوستان هم او دشمنان هم. دویمه وجه دا ده د دې نوم عبدالمطلب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه وړاندې خوب لیدلی و چې د ده د شانه یو زنځیر ښکاره شي او د هغې زنځیر یو طرف اسمان کی، یو طرف ځمکه کی، یو طرف مشرق کی، یو طرف مغرب کی، او د دې زنځیر نه ونه جوړه شي او د دې ونې هره پاڼه د نور د رڼا نه ډکوي او د مشرق او د مغرب خلک د رڼاګانو د دې ونې د شاخونو پسې نښتي او بعضې قریش هم ورپسې نښتي. په قریشو کې څه خلک هغوی دا کوشش کوي چې د دې ونې دا شاخونه کټ کړي. یو انتهایی زیات حسین او جمیل نوجوان راشي او دا خلک منع کوي او ورته وایي چې د دې ونې دا شاخونه مه کټ کوئ. عبدالمطلب دا خوب خلکو له ښکاره که، نو خلکو ورته وویل چې ستا په بچو کې به داسې یو شخصیت پیدا کیږي چې د مشرق او د مغرب خلک به د هغه اتباع کوي او ټول خلک به د هغه صفتونه کوي. نو د ده په زړه کې دا راغلل چې داسې بچی پیدا شي نو د هغه نوم به محمد کړم. محمد معنا صفت کړلی شوی. درېیمه وجه دا وه چې بیبي آمنې چې کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم حامله شوه نو مختلف خوبونه به یې لیدل. کله به یې داسې خوب لیده چې ته په کائناتو په سردار او د ټولو نه په زیات برګزیده او منتخب شخصیت باندې حامله او د دې نوم به محمد ږدي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوم د محمد تجویز کولو وجوهات دغه و. دې وجې نه امام نووي رحمه الله د مسلم په شرحه کې باب اسماء النبی صلی الله علیه وسلم کې فرمایلی دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا نوم محمد دا الهامی نوم و، د ټول خاندان خلکو ته خدای په زړه کې اچولی و چې دا نوم به پې تجویز کوئ. د دې نه وروسته اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضاعت خبره وه. پی ورکول د عربو کې دا طریقه ده پخوا وه چې هغوی به دا کوشش کو چې شهري خلک خپل بچی اطرافو ته ولیږي ځکه د اطرافو صفا هوا کې د هغوی نشو نما وشي او صحیح عربي
چې کومه ده هغه د دوی فطري استعداد جوړ شي فصیح عربي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هم دقه سوچ و د خپلو د عبدالمطلب. یو ځلي ابوبکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ستا ژبه زیاته فصیحه د عربي دا څه وجه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي زه قریشي یم یو، او دویم دا ده چې زما رضاعت بنو سعد قبیله کې شوی دی او هغه اطرافي خلک دي، د اطرافو او د غرونو خلک دي، او د غرونو خلکو عربي ډیره فصیحه او صفای. بنو سعد یوه قبیله وه اطرافو کې اوسېدل، د هغوی زنانه به سالانه راتلې مکې مکرمې ته او داسې ماشومان به یې لټول چې ځان سره بوځي او هغوی ته پی ورکي او د دې ماشومانو خاندانونه دوی ته مزدوري ورکي. نو یوه بیبي وه بیبي حلیمه د خپل خاوند او د یو ماشوم بچي سره چې هغه د پیو والا بچی و دایم ځان سره راواخیسته، دی یم مکې مکرمې ته نورو زنانو سره راغله. بیبي حلیمه وایي زمونږ د غربت حالت ډېر خراب و، اوښ هم چې کومه ځان سره بیولې وه یو څاڅکی پی موږ له نه کول، او زما په سینو کې هم یو څاڅکی پی نه وي چې دا ماشوم ته استفاده وکړي. ټوله شپه به ماشوم د لوږې نه جړل او موږ به هم ناست، د غربت دا حال. نو موږ ګرځېدلو چې څوک ماشوم پیدا کړو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې چاته پیش شه نورو ښځو ته، نو هغوی به تپوس وکړه چې پلار یې څوک دی، نو چا به ورته د پلار وفات شوی، هېچا غاړه نه یې ښوده چې دی ځان سره بوځي. وایي ځکه موږ ته به اجرت څوک راکوي او مزدوري چې د پلار نشته، او پته ورته نه وه چې دا خو یتیم دی خو در حقیقت در یتیم دی، او که د پلار نشته خو د مربي رب العالمین دی، او چاته دا پته نه وه که د سره څه نشته خو د قیصر او د کسرا خزانې د پارس او د روم خزانې به خدای د په لاس کې ورکوي. د دواړو جهانو سردار دی، د کائناتو سردار دی، چاته څه پته وه چې دې نه به څوک جوړېږي. وایي موږ له ماشوم پیدا نه شو، ډېر ناامیدی حالت کې و. وایي خاوند ته مې وویلې چې دقه یتیم پسې ورځو، موږ له به پکې خدای خیر او برکت واچوي. وایي خاوند راته ویل چې هېڅ پروا نشته، بس ورشه او دا یتیم راواخله، خدای به پکې موږ له خیر او برکت واچوي. وایي دا یتیم هم راواخیست، چې کله دی موږ راوړو نو د ده برکت موږ ولیده، او برکت یې دا و چې اوښې پی وکړي، دومره پی وکړي چې ما هم وسکلې او خاوند به هم وسکلې، او زما سینه کې هم پی پیدا شوې چې دا ماشوم پې هم موړ شو، او د ده کوم رضایي ورور چې بل ماشوم زما خپل بچی او هغه هم پې موړ شو. مونږ روان شو خپل کلي طرف ته، نور خلک مونږ نه مخکې وو، خو زمونږ اوښه ډېره تیزه شوه، ډېره کره شوه، د کار شوه، او ولې به نه د کار کېده، مخکې خو د بیبي حلیمې او د خاوند مرکب و، او اوس د دواړو د جهانه د سردار سورلي جوړه شوې ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ماشوم دی ځان سره یې بوته. دا وایي 2 کلو پورې موږ سره و، او موږ به د ده تربیت کوو او پی به مو ورکولې. 2 کلو نه وروسته د پیو نه مې جدا که او مکې ته مې راوستو او بیبي امینې ته مې حواله که. خو ما به د ده برکات لیدل، هغه دا چې زما دا څاروي به بار لاړل، مازدیګر به بیرته لاړل راغلل، ډېره قحطي وه او ګیاګانې او واښه نه و په غرونو کې، خو زما دا څاروي به ماړه راتلل او تیینه به یې د پیو نه ډک و. نورو خلکو به خپلو ماشومانو او بچو ته ویلي چې هغه ځای کې دا څاروي وسروئ کوم ځای کې چې د حلیمې بچي سره یي، هغوی به هم عقل ته سرول، خو د هغوی به داسې برکت نه و لکه زما د څاروو بچې څنګه برکات. وایي ما امینې ته ویل چې بس پیو ټیم خو پوره شو، خو زه تا ته یو سوال کوم او زاری درته کوم چې دی موږ سره لږ پرېږده، موږ سره هلته یي.
وای په قدرتي طور په دې وخت کې مکه مکرمه کې وبا لګېدلې وه وبا. وای بیبي امینې راته ویل چې زه در سره بوی زیدي خیر دی. وای بیا به هلته موږ سره و. هلته بیا شق صدر وشو. شق صدر یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه سیرې شوه. د هغې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک راویستلی شو، زړه یې سیرې شو او هغې کې چې کوم دی د وینې کم ساس کې و هغه ترې لرې شو چې دا د شیطان حصه ده، شیطان دې ځای نه وسوسې اچوي. شق صدر څلور کرته شوی دی. د متعددو روایاتو د مبارکو احادیثو نه دا معلومیږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شق صدر دا څلور ځلې شوی. یو ځل د بیبي حلیمې کره شوی چې دی هلته او یو ځل لس کلنۍ کې شوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لسو کلو او دریم د نبوت په وخت کې شوی کله چې دته نبوت ملاوېده او څلورم د معراج په وخت کې شوی دی چې د معراج سفر کېده. نو د متعددو د ګڼو روایاتو نه دا معلومیږي چې شق صدر څلور ځلې شوی. نو دلته چې کله شق صدر کېده د بیبي حلیمې کره نو دی د دې ورونو سره بار تللی او ګډې سره ولي. نو یو ورور یې په منډه راغی کور ته. مور ته تپوس کوي چې څنګه راغلی؟ و یو عجیبه چل وشو. زمونږ قریشي رور چې کم دی هغه ولاړ و او دوه سپین ږیرې راغله په سپینو جامو کې، دا دوه ملایکې وي او دی ځان سره بوت او سیم له او سینه یې ورته سیرې کړه. نو دا خاوند او ښځه بیبي حلیمه او خاوند دی په منډه منډه لاړل چې ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او چهره مبارکه متغیره ده. هغه طبیعي خوف آثار پې ښکاره دي د طبیعي خوف. دا پیغمبرانو باندې هم طبیعي خوف راځي. نو بیبي حلیمه وایي ما سینې سره نږدې که او خاوند مې هم سینې ته را نږدې که او تپوسونه یې ترې وکړل او بیا چې موږ کور ته راوستو نو لنډ وخت کې واپس کو مکې مکرمې ته هغوی ته هم وسپاره او هغوی ته هم دا واقعه بیان کړه. نو هغوی د عجیبه بیبي امینې د عجیبه ونه ګڼله ځکه هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حمل او د هغه د پیدایش په وخت کې داسې عجایبات لیدلي وو چې دا ورته ډېر عجیبه نه ښکارېده. نو دا د شق صدر ترتیب یو ځل د بیبي حلیمې کره شوی دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکات د بیبي حلیمې په کور کې ښکاره شو. هر څه ډېر شو، هر قسمه پریماني پرې راغله. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشو نما بنو سعد قبیله